بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د وطن ریډیو FM 90.3 ډېر خوږو درنو اوریدونکو خپرونه ده کیسه به درته وایم او زه یم ستاسو کوربه سعید عادل. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې، د ژوند د هر یو رنګ نه به خفه نه او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د دې پروګرام د نوم نه واضحه ده کیسه به درته وایم او په دې کې موږ ستاسو دپاره په هره اونۍ کې یعنې د اتوار په ورځ او د پیر په شپه باندې یو نوې کیسه راوړو او هغه کیسه هغه زمونږ د کلتوري تاریخي روماني داستانونه زمونږ کلیوال داستانونه چې هغه موږ ستاسو سره د هوا په چپو باندې شریکو. نن هم هغه کړۍ روانه ده او نن موږ ستاسو دپاره یوه بله ښکلې شان کیسه راوړې ده څنګه چې ما تاسو ته ویلي په تېره خپرونه کې چې د بودسیری شاکر الله شاکر صاحب راته یو شمېر کتابونه ډالۍ کړي دي. نو دې کې دا یو کتاب هم د مور ارمان او د مور ارمان د کیسه زما ډېره زیاته خوښه شوه. نور کتابونه خو مې لا نه دي کتلي خو دا یوه کیسه چې مې راواخیسته نو دا مې ډېره زیاته خوښه شوه. نو غواړم چې دا ستاسو سره هم شریکه کړم. راځئ چې غوږ شو نن کیسه ته. خو د کیسه د دې پروګرام درې برخې وي. لومبنۍ برخه چې کوم وي هغه کیسه وي، په کې موږ ستاسو سره کیسه شریکو. په دویمه برخه کې چې کوم نه میوزیک وي، موسیقي وي، هغه هم د دې خپرونې ښکلا او ځلا ده. او په دریمه کې کومه چې په 0937 55 12 21 باندې ستاسو مینه ستاسو محبتونه راځي هغه هم د دې پروګرام د دې خپرونې ښکلا او ځلا وي. نو په دریمه حصه کې به ستاسو کارونه ستاسو مینه محبتونه شامل وو. نو راځئ چې اول غوږ شو کیسه ده. کیسه ده د مور ارمان. دا کیسه سه په دې ډول شروع کېږي چې نعمت خان او د هغه دوه ملګري نوروز او خیبر خان د ډاکې په یو کیس کې په جیل کې بندي وي. درې واړه په جیل کې ناست وي چې په دې وخت کې د جیل یو سنتري سپی راشي او نعمت خان ته وایي نعمت خانه تاسو درې واړه رها شوئ. نعمت خان وایي موږ رها شو؟ واه واه واه. بیا ورپسې سمدستي په خندا شي په خندا شي او بیا وایي چې اوس به زما د زړه ټول ارمانونه پوره شي او بیا یې په بړک بړک باندې وخندل او د جیل نه را بهر شو او سمدستي درې واړه په اسونو سواره شو او ښه په تیزه تیزه را خلاص دي او چې ښه ډېر سفر یې وکړو نو سمدستي درې واړه په یو کور ورننوتل. د کور مالک چې کومونو شریف خان ورته وایي تاسو څوک یې او دلته څه له راغلی؟ نعمت خان ورته په جواب کې وایي خپل امانت پسې راغلی یم، خپل امانت پسې. وایي څه شي امانت پسې؟ سریا پسې راغلی یم، سریا پسې. شریف خان ورته وایي. نعمت خان ورته وایي چې او سریا پسې خو ما تا ته د هغې نه مخکې هم پیغام درکړی و. شریف خان ورته وایي چې تا خو راکړی و خو چې ما هم ستا پیغام قبول کړی وی که نه خانه دا خو آسان کار دی چې دا امیران بدماشان او لوپران خلک دی د غریبانانو په کورونو کې د جینکۍ خوښوي او بیا هغه په تش پیغام کوي. خو داسې هېڅکله نشي کیدی. موږ پښتانه غریبانان یو خو لاچار او کمزوري نه یو چې ستا غوندې لوپرانو ته او بدماشانو ته په تش پیغام لور خور ورکو. نعمت خان په غوسه کې وایي بوډا بکواس بند کا، څه شوه زما مینه؟ شریف خان ورته وایي سریا خو زما د خورۍ بابر خان چنغله وه او هغه ته مې پخوا واده کړې ده. اوس خو له خیره سره د هغې دوه زامن هم شوي دي. نعمت خان د دې خبرې اورېدو سره ډېر غوسه شو او په غوسه کې شریف خان ته وایي زه به تا اوس برابر کړم. سمدستي شریف خان په کلاشنکوف باندې وویشتو، لاړ و مړ شو. داودی ورته وایي چې ته خو مردار شوې، اوس ته د بابر خان نمبر دی. ملګرو راځئ راپسې. په آسونو باندې ورپسې سواره شو او خلاص شو. سریا چې کوم ده نو اخوالته ناسته ده، بل طرف ته بابر خان د پټي نه بیلچی په لاس کور ته راغلو او په کټ کې ستړی ستومانه کېناستو. سریا والا په ډېره مینه ډوډۍ راوړه. بابر خان ته تپوس وکړو سکندر او منیر خان لا د سکول نه نه دي راغلي؟ سریا ته وایي د چوټای وخت یې کېدو واله دی، اوس به راشي. بابر خان ورته وایي نو بیا دا ډوډۍ واخله یوسه چې هغوی راشي یو ځای به یې وخورو. ډېر خوند کوي د خپلو بچو سره ډوډۍ خوراک. دې وخت کې نعمت خان او د هغه ملګري په کور راننوتل. تاسو وایي څوک یئ چې بې اجازته زما کور ته راغلی؟ بابر ورته وایي. نعمت خان ورته په خندا او بیا بابر ته وایي ډېر بېوقوف راته ښکاري، ډېر کمکل راته ښکاري چې څوک د چا مرګ پسې ځي هغه اجازتونه نه غواړي. بابر ورته وایي چې په کومه دښمنۍ کې زما مرګ پسې راغلی یئ
زما او ستاسو خو هیڅ دشمني نشته، نه مو څه پوله پټۍ شریک ته. نعمت خان ورته وایي زما او ستا دشمنۍ ابتدا خو د هغې ورځې نه شوې ده چې په کومه ورځ ستا د سوریا ډولی کور ته راوړه. ډولی بابر خان ته په غوسه کې وایي چپ شه لوپره، په دغه پلیته خوله زما د ښځې نوم وانخلې. ګني نو نعمت خان ورته وایي ګني څه به وکړي، ځان به خراب کړي. ولې چې زما مثال د غر دی او غر سره چې څوک ډغرې وهي نو خپل سر ماتوي. هم دې سره دواړه په جګړه ورغلل. په جګړو کې بابر خان په سر باندې ګزار وخوړ او بېهوشه په ځمکه راپرېوت. نعمت خان سمدستي سوریا په زور اوچته کړه او چغې والې او په اسې ځان سره وتښتوله. دې وخت کې د بابر زامن چې کوم دی سکندر او منیر خان دواړه د سکول نه ماشومان کور ته راغلل. پلار یې د سین په منځ کې په وینو کې سور پروت دی. مور یې کور نه وه. دواړو چغې کړې مورې مورې امي. د کور نه ورپسې بهر لاړل چې دې وخت کې یو خطرناک طوفان راغلو. توره تیاره جوړه شوه، ونې ماتېدې او مکانونه سم راپرېوتل. یو قیامت جوړ شو سم. په دې طوفان کې دواړه وروڼه هم د یو بل نه جدا شول. لږ ساعت پس طوفان په ختمېدو شو، رڼا شوه. بابر خان په هوش کې راغلو، پاڅېدو. ښځه یې په کور کې نه وه. د هغې لوپټه او پیزار ځای په ځای پراته وو. د ماشومانو بستې هم په وینو کې لت پت پرتې وې. زامن یې هم نو. ډېر پریشانه شو او د ډېر غم نه یې سر په دواړه لاسه ونیسو او ورو راپاڅېدو او پرېوتو به. بابر خان د خپل بال بچ تلاش شروع کړو چې موټر کې د نعمت خان ملګری نوروز خان ولیدو چې یو جینۍ یې ځان سره په موټر کې کېنولې ده. بابر خان هم ورپسې بنګلې ته نیغ لاړو. نوروز په بنګله کې چې کوم دی نو جینۍ سره خبرې اترې کوي چې بابر خان پې ورغلو. نوروز چې بابر خان ولیدو نو په حیرانتیا سره بابر ته وایي ته لا ژوندی؟ بابر ورته جواب کې ورته وایي ستا څه خیال دی شیطانه، تاسو مې ختم کړي نه یئ او زه به مړ شم، دا نشي کېدی. په غوسه کې نوروز پسې روان شو. نوروز چې کوم دی نو هغه تورسرې په ځای پرېښوده او په کمره کې بابر خان نه یو خوا بل خوا تښتېدلو اخر د لاس لاندې راغی او په مره یې ورې لاسونه کېښودل. ورته وایي څه شوه زما ښځه او زما بچي دې څه کړل؟ نوروز ورته وایي ما ته هېڅ پته نشته هغه نعمت خان او خیبر خان چېرته بوتلي دي. بابر خان ورته وایي زر ووایه شابه ګنې په مره یې درله غلی کېږم. نوروز ورته وایي ما ته هېڅ پته نشته بابر خان صاحب، ما ته هېڅ پته نشته. بابر غوسه شو، په مره یې ولې زور کو چې زور یې کو په مره یې هغه یې په هغه سات مړ کو. بیا بابر په نعمت خان او خیبر خان پسې ګرځېدلو. بل طرف ته سکندر خان چې عمر یې تقریبا 10 کاله په یو خوشي ځنګل کې یوازې روانو چې د پاسه پې امان خان ډاکو سره د ملګرو راغی. زر ورته د اسونو نه راکوز شول او سکندر ته وایي بچې دا بې وخته په دې ځنګلو کې څه کې؟ سکندر ورته وایي کاکا د خپلې مور په تلاش کې ګرځم. امان ډاکو ورته وایي بچې ستا مور چېرته لاړه؟ سکندر ورته وایي ماشوم ما ته هېڅ پته نشته، زه او کشر ورور چې ماسپښین د سکول نه کور ته راغلو که نه کاکاجي نو پلار مې په وینو کې لید مړ پروت او مور مې چا ظالمانو تښتولې وه، په زور تښتولې وه. امان ډاکو ورته وایي بچې رور دې څه شو؟ سکندر ورته وایي زه او هغه د مور په تلاش کې د کور نه رابهر شو چې دې وخت کې طوفان راغی، زه یې دلته راورسولم او د هغه نه اوس نیم خبر چې هغه به کوم ځای ګرځي ډوډۍ به یې خوړلې وي که نه، اوبه به یې څښلې وي او که نه، چې څنګه به وي او څنګه به نه زما رور دی. امان ډاکو ورته وایي بچې هېڅ پروا مه کوه، اوس به ستا مور هم میلاویږي، ستا رور به هم میلاویږي او زما د زړه ارمانونه به هم پوره کېږي. راځه بچې چې موږ سره ځو. ځان سره یې په اس سور کړو او خپل دیرې ته یې بوتلو. بل طرف ته بابر خان د یو سیند په غاړه روانو. آخر د کشتو یو ګودر ته ورسېدو. د هغې ګودر نه به خلک په کشتو د سیند نه پورې راپورې تلل راتلل. دې وخت کې یو کشتی ولاړه وه چې 2 طرفه کې ناست و. بابر دې کشتی ته وروختلو چې د کشتی مالک ورته وویل بابا دا کشتی دې ځوان بوک کړې ده، اوس به بله راشي په هغې کې به لاړ شي.
بابر ورته ډېره ښه ده بچې زه به انتظار وکړم. بابر د بلې کښتۍ انتظار کولو چې دې وخت کې خیبر خان په اسور راغی. په کښتۍ کې ناست میلمه ورته وایي ډېر حصار شوې یار جوړې خطه روا. خیبر خان ته او نن لږ موسم هم خراب و او ځای په ځای چیکینګونه کېدل. خیبر خان ورله یو بیګ ورکړو په بدل کې ورله کښتۍ والا بل بیګ ورکړو. دواړو په کړس کړس وخندل. کښتۍ ښه تیزه روانه شوه. هر کله چې خیبر خان په اس سورېدو نو بابر خان وپېژندو چې دا خو خیبر خان دی او سمدستي یې د اسه راګوزار کړو. د خیبر خان په بابر نظر ولګېد نو سمدستي یې بیګ په لاس کې ونیولو او منډه یې کړه منډه. خیبر خان مخکې او بابر ورپسې و. اخر یې لاندې کړو. په مری ور لاسونه کېښودل او ورته وایي خیبر خانه ښه به زر ووایه زما ښځه څه شوه، زما کور ودانه څه شوه، زما بچي څه شو. خیبر خان ورته ما ته هېڅ مه وایه زه تا ستا ښځه او ستا بچي ښیم درته ښیم درته. بابر ورته ښه به زر وایه ګرې اوس دې بلې دنیا ته په دې ساعت لیږم. بابر خان ورته ښه به زر وایه ښه به. خیبر خان ورته ستا ښځه نعمت خان ریاست مسلم ته اړولې ده. ریاست مسلم یو ملک و. خیبر خان په ریاست مسلم کې کوم ځای کې اوسېږي ورته وایي ما ته نوره پته نشته چې هغوی کوم ځای اوسېږي. نوره پته به یې دغه کښتۍ والا ته وي ولې چې په هر هفته کې دله زه د بیک راوړم او په دې کې منشیات وي. بابر وایي هغه سره به بیا ګورم خو چې اول تا ځای ته ورسوم نو هله به مې زړه یخ شي. خیبر خان ورته وایي چې ما ته هېڅ مه وایه خدای ته وګوره ما ته هېڅ مه وایه دا بیګ والا په دې کې پوره 10,00,000 روپۍ دي خو ما پرېږده. بابر خان بیګ له په غوسه کیله ته ورکړه او بیګ په هوا شو او سمندر ته پرېوته. بیا خیبر خان ته وایي لوپرانو دا خو 10,00,000 روپۍ دي که 10 کروړه روپۍ راکوي نو زه تا ژوندی نه پرېږدم. سمدستي وله په دې مری باندې ګوتې کېښودې سا یې ترېنه په زور وویستلو او بیا یې سمندر ته ګوزار کړو چې د میانو د خوراک شي. بیا وایي ته هم خپل انجام ته ورسېدې اوس د نعمتي نمبر دی د نعمتي. سمدستي ورپسې د خیبر خان په اس ریاست مسلم ته روان شو. او بل طرف ته چې کوم دی نعمت خان د ځان نه یو شریف سړی جوړ کړی دی لکه چې په دنیا کې اړو چې ته غلط کار کړی دی. شکل صورت یې بدل کړی دی او په یوه بنګله کې د دولت خان په نوم باندې اوسېږي. سریا په یوه کمره کې ناسته وي چې دولت خان وله راشي سریا ورته وایي شیطانه چې ته په کوم خیال زما خواله راغلی دا به ستا چرې پوره نه شي ولې چې د ښځې یو خاوند وي او ما یو خاوند کړی دی دا خیال دی غلط دی. دولت ورته وایي سریا اوس د بابر خیال د زړه نه وباسه اوس ما خپل خاوند وګڼه. سریا ورته وایي شیطانه که بل قدم دې زما په طرف ته راواغستو نو په دې چاړه به ځان قتل کم ځان به حلال کم. چاړه یې په لاس کې نیولې ده. ببر سر او وحشتناکې سترګې چې څه وخت سړی ځان قتل ته جوړ کړي هغه شان سټایل یې جوړ کړی دی. د دولت د سوریا د دې خبرې سره حیران پاتې شو. دې وخت کې دولت ته خپل ضمیر اواز کوي چې دولت خانه صبر وکړه نوې ورځې دي د ژوندو او د مړو نه کېږي لږه موده پس به یې خپله هیر شي او هم ستا کور ودانه به جوړه شي. بل طرف ته امان ډاکو او ملګري چې کوم دی نو ملګرو په یو کور ډاکه وکړه. یوه جینۍ یې په زور وتښتوله او د جینۍ مور چغې وهي چې د کلي خلکو تباه شومه ډاکوانو مې لور وتښتوله ورشئ زما لور چې ناستې خلاصه کوي. دې وخت کې یو سړی ورته وایي بوډۍ چغې مه وهه اوس ستا لور هېڅ څوک نشي راخلاصولی. اولې چې هغه امان ډاکو بوتله او امان ډاکو د حکومت نه راوګودر خطا کړی دی بیا عوام به یې څه وکړي. ستا لور اوس هېڅ څوک راوستلی نه شي لاړه بوډۍ اوس په ارام کښېنه. دې وخت کې بابر په اس سور راغی او دې سړي له یو لته ورکړه او بیا ورته وایي چې ګیدړه د دې بوډۍ لور ستا په شان ګیدړان نشي راخلاصولی د دې لور به زه راولم زه. سمدستي ورپسې بابر په اس سور شو او ورخلاص شو ورپسې. امان هغه ناچاره جینۍ چې کوم دی نو په خپله بنګله کې ځان ته ګډوله او بیا یې چې کوم دی نو هغه ګډوله راګډولې چې دې وخت کې بابر ورسېده ورته وایي
ودرېږه لوپره بدماشه ودرېږه پرېږده دا جنای. امان ورته وایي ته څوک یې چې ماته د ودرېدو او د جنای د پرېښودو اډر راکې؟ ته څوک یې؟ بابر ورته وایي زه د داسې ناچارو جنکو ورور او ستا غوندې د لوپرانو شیطانانو له قهر تندر طوفان بابر خان یم. امان په خندا شو او بیا په غرور کې بابر خان ته وایي ځوانه ته بهادر نه ته بېوقوف یې. ولې چې د امان ډاکو نوم څوک په کلو کې اوري نو د کور په ګوټونو کې ته امان غواړي، د کور په ګوټونو کې، او ته په خپله د مرګ خولې له ځان را تر غاړې باسي. بېوقوف نه یې. بابر خان ورته وایي چپ شه چپ شه لوپره شیطانه، ژوند او مرګ د الله په اختیار کې دي. اوس د خپل ژوند خیر غواړه. او تماچه یې ورته ونیوله او چې دې وخت کې د امان ډاکو سړو په بابر خان کلاشنکوپونه د شا طرفه کېښودل چې خبردار. امان ورته وایي نه ملګرو نه، تاسو لر شئ، دا زما او د ده کار دی، دی به زه په خپله مړ کوم، تاسو تماشه کوئ. دواړه په جګړه شو. په جګړه کې امان ډاکو د بابر خان د لاسه مړ شو. بابر خان سمدستي هغه ناچاره جینۍ ځان سره په اس ورکړه او د جینۍ کور ته روان شو. دې وخت کې سکندر د بهر نه راغلو چې امان ډاکو یې په وینو کې سور مړ ولیدو نو په غوسه کې د ملګرو نه تپوس وکړو ګیدړانو سردار چا مړ کړو؟ ستاسو په مخ کې سردار وژلو او تاسو ورته کتل، تاسو لکه د ګیدړانو سرونه ټیټ کړي وو، تاسو ورته کتل. خانداد ډاکو ورته وایي چې بابر خان هم یې سردار مړ کړو او هم یې هغه تورسرې بوتله. سکندر ورته ګیدړانو او تاسو ورته کتل، زه به اوس بابر خان په خوند پوه کړم. سمدستي بابر خان پسې دا زوی دی خو لا یو بل نه پېژني. سکندر خان په اس سور شو ور خلاص شو ورپسې ټکه 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 ځای ته ورسېدل. په لار کې بابر خان را لاندې کړو. پلار او زوی په جګړه شو. ډېر ساعت دواړو ښه جګړه وکړه چې د پاسه پې د پولیس راغلل. سکندر ډاکو چې پولیس ولیدلو نو بابر خان یې پرېښودو او پخپله وتښتېدو، لاړو په مخه. جینۍ او بابر خان په ځای پاتې شو. پولیس د دوی خواله راغله او انسپکټر منیر خپلې نفرت ته وایي چې دې ډاکو ته واچوه یاد کړی چې بیا پردی لور خور نه راتښتوي. شهناز ورته وایي انسپکټر صاحب دا خو ډاکو نه دی، دا خو زه د ډاکوانو نه را خلاصه کړم، ډاکو خو هغه بل و کوم چې ستاسو نه وتښتېدو. انسپکټر منیر ورته وایي اخر کوم خوا به تښتي؟ هلکو راځئ راپسې. انسپکټر سمدستي سره د خپلې نپری په گاډي کې په سکندر پسې ورخلاص شو. روان دي سکندر په اس دی او دوی سره خپل گاډی دی او اخر سکندر یې رالاندې کړو. ډېر ساعت دواړو په یو بل ډزې وکړې. په دې دوران کې د پولیس نفري د سکندر نه غیر چاپېره تاو شوې وه. اخر سکندر یې سره کارتوس ختم شو او پولیس گرفتار کړو. بل طرف ته بابر خان شهناز خپلې مور ته حواله کړه. د دې خبرې پته د ریاست مسلم حاکم انور خان ته ولګېدله. هغه سمدستي بابر خان خپل دربار ته وغوښتلو. بابر چې حاکم صاحب له لاړو نو حاکم صاحب ورته وایي حاکم ښه حاکم نه حاکم صاحب ورته ویل بابر خان ما ته ستا د بادرای پته ولګېدله، تا چې څه کړي دي زه د هغې هر څه نه خبر شوی یم. اوس او یو داسې ظالم ډاکو دې مردار کړو چې د چا د لاسه په ما خوبونه حرام شوي وو. دا د ډېر د نرتوب کار کړی دی او د دې بادرای په بدل کې زما پوچ ته ستا غوندې د سپه سالار ضرورت. دا واخله د سپه سالاری وهده. د نن نه پس ته زما د ټول پوچ سپه سالاري. بل طرف ته چې کوم نه دولت خان په بنګله کې یوازې ناست وي او خلک هغه جنۍ چې کومه راتښتولې دا والا مالش کوي، سر والا مالش کوي او دې وخت کې د چا ټلیفون راځي او په خیر شاه جګله په خیر شاه ګل خان سهار راسي درته ټلیفونونه کوم ستا هړو پته نه لګي. شاګل ورته وایي خیر خو دی که نه خان؟ دولت خان ورته وایي خیر کم دی، زما سړي دغه شان ناست دي، نه ورسره منشیات شته نه ورسره څه نور څه دغه شته او اوسه پورې د اصلي د وسلې هغه ټرک هم را رسېدلی نه دی.
دولت خان ته وایي ما ټول مالونه په وخت در روان کړي دي خو نه پوهېږم چې نن ولې دومره ایثار شو زه ورپسې کوشش کوم السلام علیکم. دې وخت کې دولت خان ته په دویم ټلیفون کال راغی. دولت خان چې فون اوچت کړو نو خپل سړي ورته ویل چې خان زموږ ټول مال په امن سره راورسېدو. دولت خان ورته وایي نواب خانه اخر دوی نن حصار ودی شو. نواب خان ورته وایي چې نوی انسپکټر و راغلی دی او ځای په ځای چیکینګونه کېدل نو موږ په نورو لارو باندې راغلو. وایي ښه. دې وخت کې دولت خان یو نوکر په منډه د بهر نه راغی او په هیبت سره دولت خان ته وایي خان نوی سپه سالار سره د پولیس ته لپرای ګرځي او د خلکو حال احوال معلوموي. دولت خان زر هغه جینۍ په یو کمره کې بنده کړه او د ځان نه یو عاجز شریف معزز مشر جوړ کړو. سپه سالار ته یې په مینه راشه درشه وکړل. په خیرالي ډېر په ګرم جوشۍ سره یې والا استقبال وکړ. سپه سالار یو خوا دولت خان بنګلې ته ګوري او بل خوا د هغه ساده والي ته ګوري حیران شي او بیا دولت خان نه تپوس وکړي خوږه مشره ستا نوم څه دی؟ دولت خان ورته جناب زما نوم دولت خان دی. سپه سالار ورته مشره څه کاروبار کې یعنی که زما مطلب دا دی چې ستا روزګار څه دی؟ دولت خان ورته صاحبه دې وخت کې به څه کاروبار وکړم په ما د کاروبارونو وخت پخوا تیر شوی دی اوس خو د زامنو ګټې وټې ته ناست یم. سپه سالار ورته وایي چې نیکه ستا زامن څه کار کوي؟ دولت خان ورته وایي تا ته به څه دروغ وامه صاحبه او ما سره دروغ هم نه ښایي. دې سپینو ډکو ته مې وګوره مشر زوی مې په امریکا کې ډاکټر دی او کشر زوی مې په جرمني کې انجینیر دی. هغوی راله په میاشت کې دغه 2-3 لکه روپۍ خرچۍ له رالیږي خو زما څه خرچه ده د زړه او د شوګر مریض یم 10-12 روپۍ زما خرچه شي او بقایا رقم په دې غریبانانو او ناچارو خلکو تقسیم کوم. هم دغه وجه ده چې تر اوسه پورې په دې حلقه کې چا شوکه او ډاکه نه ده کړې. امن و امان دی ټول خلک ښه خوشحاله دي د دې نه بل څه کاروبار کیدی شي. سپه سالار صاحب هسې هم ژوند روان دی مرګ را روان دی هغې جهان له څه ګټل غواړي څه ګټه وله کول غواړي. سپه سالار چې د دولت خبرې واورېدې نو ډېر زیات یې خوښ شو او ډېر امپرس شو او بیا یې ورته وویل دولت خانه په نن وخت کې ما صرف ته یو شریف یو ایماندار او نیک سړی ولیدې د نن نه پس ته زما دوست دی که ستا څه قسم خدمت وي ته هر وخت ماله راتلی شي زما دروازې به تا ته هر وخت پرانیستې وي. دولت خان ورته وایي سپه سالار صاحب ستا د دې مینې ډېره مننه زه به اوس ضرور ستا سلام له درځم او د الله په امان. همدې سره سپه سالار او انسپکټر منیر د دولت خان د دیرې نه بهر لاړو. دا منیر هم د بابر خان زوی دی د سپه سالار زوی دی لکه خو یو بل لا پېژني نه ښه. د سپه سالار د وتو نه پس دولت خان ځان سره وایي دا سپه سالار خو بالکل د بابر خان هم شکل دی چېرته غني خو دا کله کیدی شي چېرته بابر او چېرته د دې ملک سپه سالار او بل خو تا هغه په خپلو لاسو مړ کړی دی هغه به اوس پخوا خاورې شوی وي او همدې سره یې په بړق وخندل. ګرانو قدرمنو اورېدونکو زما یو وړې شان دمې طرف ته او کیسه هم په دې ځای باندې ختمه شوې نه ده پاتې شوه نوره به انشاءالله پر روانه خپرونه کې به راته کیسه کوم. دا کیسه لږ اوږده انشاءالله په دویم ټوک کې به کوشش کوم چې دا راخلاصه کړم که راخلاصه نه شوه د هغې دپاره بیا یو ځل ایډوانس کې بخښنه غواړم. راځئ چې واورو د ښکلی شان سندره د غزل د هغې نه پس بیا راځم چېرته مه د خپل وطن ریډیو FM 90.8 او خپل کوربه سعید عادل سره اوسئ 0937551221 باندې به ستاسو مینه ستاسو محبتونه د دې وړې شان دمې نه پس نیغ په نیغه شاملو. ګرانو قدرمنو اورېدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سعید عادل تاسو ته وایي هرکلی غږ دی د وطن ریډیو FM 90.8 او خپرونه ده کیسه به درته وایم چې څنګه چې موږ تاسو ته نن د مور د ارمان وړاندې حصه وړاندې کړه. انشاءالله کوشش به کوم چې په دویم پروګرام کې په دویمه خپرونه کې په دویمه اونۍ کې د دې کیسې هغه اختتام وکړو پایې ته ورسو. اوس وخت شوی دی ستاسو د مینې ستاسو د محبتونو نو ځمه او ګورم چې زموږ سره نن د ټلیفون په لیکه باندې لومبنی ملګری څوک دی او څه به ویل غواړي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام وروره په خیره لستړی مشي هرکلی راته وایو ستړي مشي راته وایو کیسه دې واورېده که نه ښه مزېداره مې واورېده مازلي یم پېښور بډهبېرې مازلي د پېښور بډهبېرې نه ستړي مشي راته وایو مازلي دا راته ووایه د چا کردار دی پکې خوښ شو کردار خو مې پکې مړه ته د نعمت خان کردار مې پکې خوښ شوی دی کم یو کردار دی پکې د هغه ډېر خوښ شو دا چې په کور ورلو سورۍ یې راوچته کړه څنګه یې ورته ووایي چې راوچته یې کړه چې راوچتول یې پلار دې ولو ویل که نه چې دوه ماشومان وو که نه زه خپل چنغلي پسې راغلی یم نه څنګه د هغه په سټایل کې ووایه که نه هغه به څنګه وي په سټایل کې زه چېرته ویلی شم ولې د هغه په سټایل کې زه چېرته ویلی شم او زه خپل چنغلي پسې راغلی یم دا ما نه څوک نشي بوتلی ډېر ښه ډېر خلک بلکل دې اورېدلې ده ښه معذري بلکل کیسه دې ټوله واورېده ښه ډېره ډېره مننه بلکل ما بل رو چې د کیسې ډېر اوږده شو د مور هغه ارمان هم په کیسه یې نه کړو چې د ارمان یې کم یو و که د مور ارمان خو به اخره کې پته لګي چې زما ته هم پته چې د مور ارمان یې څه خو ستا په خیال د مور څه ارمان کیدی شي داسې یاره به د مور به دغه ارمان چې دغه دوه بچي ونه لیدو دوباره نه و چې دا وویني چې دغه به یو چې دغه وویني که نه چې دغه دوه بچي چې کوم په طوفان کې غیب شوي دي او دی واپس ورځم چې دغه به یې ارمان او نهر پاتې شوي دي او نهر پاتې شوي دي معذلي ډېره ډېره مننه ستا د مینې ستا د محبتونو ورور یو ټکټ در کومه جی جی یو خو د کیسې شارټکټ کوه راته که نه انشاءالله کوشش کوم ښه جی چې د کیسو له دا ټاپکونه لږ بدلوه څنګه او لکه په دیوانو شو په ځناورو شو که نه او دا ټاپکونه ور لږ بدلوه چې داسې بیا د بچیانو کې دی په دې نه بور کېږو مونږ ګورئ په تېره چې کوم دی نو د پیر بابا کیسه وه زما په خیال د هغې نه مخکې چې کوم دی نو د ګیدړ هغه کیسه وه بیا چې کوم دی نو یو بله وخت په وخت باندې راځي ډېر ټایم واخیستو بیا دې بله نه کړې ځناور والا که نه انشاءالله دا چې ختمه شي بیا به تر ځناورو کیسه وکړم ښه صحیح ده ځوانو شو د خاطرو شو او په تېره پیره چې ونه مزاحیه کیسه وه ډېره ښکلې کیسه وه اورېدلې به دي نو انشاءالله مونږ ټولې اورو ته ورته زمر خواري کوې نو موږ د په درنه سترګه ګورو یو جهان مننه ستاسو د مینې ستاسو د محبتونو یو جهان مننه دا زموږ سره معذلي د بډهبېرې نه ډېرې خوږې خبرې وکړې او ډېرې ښه مشورې راکړې چې موږ ته په کله کله دیوانو کیسه هم کوو چې یریږو هم بیا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خپله وروره که پېژنګلو دې را سره وکړه نو خوشحاله به شو حیا خبرې کوم خونه جان منبر کې هرکلی راته وایو هرکلی راته وایو الحمدلله بلکل ټیک ټاک کیسه دې واورېده که نه کیسه مې غونډه واورېده خو په کیسه کې مې دغه ډېر خوښ شو که نه کوم بابر چې کوم دی لکه دا چې په جنۍ پسې لاړ شي که نه او هغه بل خو ډېر بدماشان یې او د مرګ پولې سره خبرې کوي چې دا خو د مرګ نه پسې تېر شو دا هغه هم مړ کړو دا جنۍ چې پاس را سره کړو دا یې راوسته که نه بلکل او په لاره یې را روان بل دغه ځای کې مې ډېر خفه شو خو زه بیا هم ښکار چې پولیس پرې راله چې کله دې زوی سره په جګړه شي خدا پاک اوس په پلار ووژني یا زوی وژني دا خو بیا دوه طرف ته تباه کېږي نو دا هغه خلک وایي په هیره خو جم نه ماتېږي که نه دا خو لا خبر نه دي کړی چې دا بیا پلار دی دا بیا زوی دی دوی په خیال کې خو پلار مړ دی که نه لکه مونږ ته خو پته نه وه لکه دا پولیس هم ډېر ښه کار وکړي پولیس پرې رانه زه هغوی خو سکندر خو وتښتېدو که نه بلکل ما خو دا پولیس نه کېدی چې پلار مړ کړي یا زوی مړ کړي دغه هم بیا دغه خبره خو زه دغه کې هم دغه و چې هغه لاړه وتښتېدو ډېر ګیر شو خو زه او دا بل یې ورور دا چې ورپسې کوم پولیس انسپکټر راغی دا یې ورور دی خو لا پته ورته نشته یو بل لا نه پېژني خدای خبر چې دوی به یو بل څنګه پېژني بیا خو زه بیا خوشحاله شوم چې د پولیس اخلاص شي خدای پاکه چې پلار زوی مړ نه کړي زوی پلار مړ نه کړي ما ته دا غم شي نه لا نه مړی د خیره سره واله کیسه پاتې ده په سر پرته ده انشاءالله روان کې به پته جی ستا په خیال د مور څه ارمان کېدی شي یاره د مور خو به دغه ارمان کېدی شي چې هغه پلار یې ویل چې یاره زه روټۍ نه خورم او دوی راشي روټۍ به وخورو که نه یو ځای به وخورو یو ځای نه لاړو یو ډاکو شو یو انسپکټر شو پولیس بچي مو ته میلاو شو پلار او بچي یو ځای شي نو زه یم چې ما ته خو نور د کیسې پته ده به تا ته پته وي خو چې ته راته بیا وکړې که نه نه ده پته راته ما هم نه ده کتلې هم دقه ځای پورې مې کتلې ده او تا ته موږ یو ریکویسټ کړی خیر دی زموږ د مینهوالو پکې یوه کیسه راوړه تاج محمد خان نمرو کیسه ګزراوړه ډېر زبردست انشاءالله چې دا ختمه شي د هغې پسې به راته انشاءالله هغه کومه که خیر ښه ده تاج محمد او نمرو مینهوال ته خدای پاک د میچ مبارکي انډیا له پاکستان شکست ورکړو او هغې مبارکي مینهوال ته ډېره مننه ډېره مننه یو جهان مننه دا زموږ سره ایاز او ډېرې خوږې خبرې وکړې خدای ونه وي چې د مور ارمان څه پاتې دی لکه د مور به څه ارماني انشاءالله را روان ملګری ګورم کېدای شي دی راته ووایي السلام علیکم
وعلیکم السلام سید عدل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. هر کله راته وایو. سید عدل صاحب څنګه خیر دی؟ الحمدلله بالکل ټیک ټاک. کیسه دی واورېده؟ او کیسه نور دا یو پارت مې پکې ډېر خوښ شو. کوم یو؟ هغه دغه چې هغه جینۍ پسې لاړ چې هغه څه نوم دی؟ بابر خان. او بابر چې وشي که نه داسې اواز چې پکې ودرېږه ډاکو. او ودرېږه. ودرېږه. هغه وایي تا ته پته نشته چې زه بابر یم. بابر یم. بابر توپان. بابر خان یم. او که نه بابر یم. بالکل. ډېره مهرباني. او دا مزلي رول نه دی چې درته پکې یو خبره وکړه لکه دا کیسې و شارټ کټ کوه. کیسه خو دی خو لکه زه په مطلب پوه نه شي دی په ایټم دنیا کې په یو وخت په ګرځي نو د دې لپاره وایي چې ته شارټ کټ کیسه کوه. او که نه مزلي رول ته زه بیا بل خوا ځم. او که نه بیا پکې مزه کوي. ډېره مننه جو جهان مننه. دا و زموږ سره ممتاز باچا زما په خیال د تخبیانه ډېره مننه. یو جهان مننه ستاسو د مینې. 0937551221. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادل بھائی څنګه دی؟ خیر الحمدلله بالکل ټیک ټاک د خیر سره. خپل وروره پیژنګلو را سره وکړه. کاکي د بونیر نه. کاکي صاحب د بونیر نه. هر کلی راته وایو. ستړي مشي راته وایو. څنګه یې؟ بس خیر دی یخني دی یاره. د مور ارمان دی واورېدو؟ یاره داسې مې واورېده که نه. یو بابر خو بابر ده. بابر خو ټول هندوستان نه شکست ورکړو. او نعمت خان او نعمت چې ځان نه شریف سړی جوړ کړی دی هلته ناست دی. او تسبیح اړی راړی یو لوی خو د دغه په شان شکل صورت یې جوړ کړی دی د نیکو خلکو په شان چې زه لکه ډېر نیک سړی یم او خټه بنګله یې جوړه کړې ده ځان له لوی کاروبار یې شروع کړی دی. ځان یې باید صحیح راکړی وه. او دغه ته وایي چې پوره 3 لکه روپۍ راله د امریکې او د جرمني نه راځي. بالکل. ډېره مننه کاکي صاحب ستاسو د مینې. یو جهان مننه. په الله ګران شي چې جی جی زه د ډاکټر سید رحمان ډاکټر صاحب ته ډېر دعا سلام عرض کوم. جی ډېره مننه جی. یو جبران صاحب ته خاطر به ته صحیح ډېر ته دعا سلام عرض کوم. ډېره مننه جی. یو جهان مننه ستاسو د مینې. یو جهان مننه. 0937551221 باندې ستاسو مینه ستاسو محبتونه ډېر په ګڼ شمېر کې را روان دي. غواړم چې ډېر ملګري پکې شامل شي ځکه چې کبدنو نن شارټ خبرې کوي وایي چې ډېر مینوال پکې شامل شي او موږ ته هم د اندازه ولګي چې کیسه څوک خوښوي او څوک نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حمزه ته خبرې کوم. حمزه د کوم ځای نه؟ جی شکر ته فارم کوي غواړم. هر کله راته وایو جی. هر کله راته وایو. کیسه دی واورېده که نه؟ یاره کیسه خو مې وانه اورېده. اوس راغلم او شیانې مې ولګولې اوس همداسې ما چې راشه کار ورته وکړم. د وطن ریډیو فیسبوک لیکي ته ورشه که نه او هلته چې د وطن ریډیو د فیسبوک پیج چې کوم دی که نه آفیشل پیج د په هغې باندې تاسو وګورئ. کیسه پې پرته ده. وایه ورلګه ډېره د مزې کیسه ده. انشاءالله ډېر خوند به ترې واخلي. ښه عمران ناصر خبرې کوي که نه؟ جی سعید عادل خبرې کوم. جی 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 مهرباني. یو جهان مننه ستاسو د مینې. هغه ملګري راځي چې چا کیسه یې اورېدلې وي او هغه کیسه باندې موږ سره لږې خبرې اترې وکړي چې ستاسو پکې څه خوښ شوي دي او کم کردار هم پکې ډېر خوښ شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیکې هیلې احترامات شي عادل صاحب. قدرمن شي په الله ګران شي. روډ مې څوک دی؟ ډاکټر سید رحمان ته کرنا. هر کله راته وایو سید رحمان صاحب. هر کله راته وایو. کیسه دې واورېده که نه؟ جی بالکل مې واورېده. ښه په زور ډېر مې واورېده. کیسه کې سپه سالار څوک و؟ سپه سالار بابر خان زه وکړه که نه؟ بابر خان یې سپه سالار کو. او جی او بالکل. نو څه دی خیال دی د مور ارمان به پوره شي که نه؟ بیا زامن به دا واپس وویني که نه؟ انشاءالله زامن به واپس سره د خاوند ویني او د مور به دا ارمان دی چې کاش زما دا ډاکو بچي هم دغسې انسپکټر جوړ شوی ښه خلکو له په لاس ورغلی نو د ده نه همداسې یو شخصیت وکړي. صحیح. که دی د بنګلو خلکو په لاس شو نو ده نه ډاکو جوړ شوی او د تربیت خبرې که نه؟ او د کیسې هیروګان خو انشاءالله 3 واړه دي. ځکه د کوم پکې هیرو دی او پلار خو هم سپه سالار شو. مدیر خان چې کوم دی نو دا پکې انسپکټر شو. بالکل. خو سعید عادل صاحب جی بالکل زه هم دغه وخت کې خفه شو چې دا پلار یې په وینو کې سور پروت او ډاکو راغی. دې مور یې بوتله او دا ماشومان د سکول نه راغله. وږې تږي ووتلو دا سیلی توپان پرې راغلو
یو بل نه خبر یو په لاره یو لاره او بله په بله لاره هغه خو د کیسه سټارټ وکړه نه لکه لومړي کې شروع شوه کیسه نو خامخا څه نه څه سین خو به جوړېده که نه څه کردارونه خو به پکې مخې ته راولو که نه داسې بالکل ډېر زیات د خفګان دغه خو انشاءالله په دې باندې به خوشحالي راځي انشاءالله خوشحالي به پر اروان ټوک کې به ډېره خوشحالي وي د خیره ډېره مننه ستاسو د کال کولو یو جهان مننه جي ډېره مننه د مینې 0937 55 12 21 باندې به ګورم چې زموږ سره بل ملګری څوک دی او څه به ویلو غواړي 0937 55 12 21 السلام علیکم وعلیکم السلام عادل وروره څنګه هرکلی راته وایو ستړي مشي راته وایو دا راته ووایه چې څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه سید رحیم استاد زکریا زمانه هرکلی راته وایو سید رحیم استاد څنګه یې ښه سر دې الله دې قدر وکړو سید رحمان د تکرتم سلام کو دې زمونږ فرمان کاله کیسه دې واورېده که نه او جی بالکل د چا کردار دې پکې خوښ شو دا کیسې ته خو موږ هفته انتظار کوو ته وایې کیسه دې واورېده که نه ښه ډېره مننه او دا راته وایه د چا کردار دې پکې ډېر خوښ شو یعنې کوم سړی پکې ډېر ښه کردار کوي نو کردار خو پکې د خیره سره بابر خان کوي خو د دې پته به رزلټ په وروستو راوځي انشاءالله چې دا څنګه که سید رحمان خبر وکړه نو انشاءالله چې دا درې واړه به میلاوېږي په حکم ځان انشاءالله او دا مور به یې دغه ظالمانو د پنجې نه راخلاصه شي که نه د نعمت خان او دولت خان نه بالکل دا ظالمان به هم داسې کېږي او سکو سترې کوي زما امید رد ته دی انشاءالله صحیح نور وروره خیر دی الحمدلله ډېره ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو د مینې سید رحیم استاد زموږ سره د ګاډي بابا نه زما په خیال ګاډي بابا کې د کلي نوم کې غلطېږم بخښنه غواړم مرور جانه 0937 55 12 21 السلام علیکم د بعضې مینهوالو راتلل سوي هغه زړه خبره چې سم د لیوانو هغه خوب وي د راتلو سره بیا تښتېدلي وي السلام علیکم وعلیکم السلام ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی سید عدل اسیم ما خبرې کوم د دنیا جوړ کړي هرکلی راته وایو اسیر ماما صاحب ډېره زیاته مننه ښې برابرې الحمدلله کیسه دې واورېده که نه ډېره مزیداره وه واورېده او ډېر خوند یې راکړو او انشاءالله د دې نه مخکې دا کیسه اورېدلې وه نه که نه مخکې مې نه وه اورېدلې اوس مې راته واورېدله نو ستا په خیال د دې مور د ارمان به پوره شي که نه دا زامن به د خپلې مور سره میلاو شي که نه بیا دا وږي تږي چې دې پاتې شو زامن به ورته میلاوېږي دا خاوند به ورته میلاوېږي دا بل سړی به سم کوترکی زه نه به توبې خلاص کړي انشاءالله که خیري انشاءالله اورو به که خیري روان دپاره سمه پیدا کړه خوند ماضي و دې انشاءالله که خیري ډېره په دغه کې کیسه پاتې شوه که نه سسپنس کې پاتې شوه چې انشاءالله را روان وخت کې به بیا ګورو چې دې کیسه کېږي صحیح ده او د خوند په ځای کې دې پاتې کړه بلکل ډېره د ارمانه ده انشاءالله ډېره ډېره مننه جي یو جهان مننه ستاسو د مینې ډېره ډېره مننه جي یو جهان مننه ستاسو د مینې ستاسو د محبتونو په جهانونو باندې مننه السلام علیکم وعلیکم سلام سید عدل وروره خبرې مې کټ شو ګوتې سره مې ولګېد نه یو دوه خبرې ورسره کوم دی دې بي دې ما بخښنه غواړم خیر ستا ګوتې ولګېدې که زما ګوتې ولګېدې زما ګوته دې بټن سره ولګېده زه خیر ده هېڅ خبره نه ده خیر ده خیر ده هر یوه کیسې نو زمونږ په سر سترګو ډېره مننه د دې نه مخکې کومه کیسه وه د دې نه مخکې دغه هغه وه کیسې خو دې زه ټولې اورم زما خو تا ته مه نه ویم زمونږ یو مرچکی ماما و مونږ ته به یې دا کیسې کولې دې ته خو زه تاسو ته انتظار کوم نو تا ته مرچکی رایاد شي چې زموږ کیسې شروع شي او بلکل ایمان موږ ورته دې کور کې هم ناست یو نو پر ستا په دې کیسه غټ بحث وکړو صحیح ډېره مننه په الله ګران شي یو جهان مننه د دوباره د راتلو او الله دې ښاد او آباد خوشحاله لره امین ډېره ډېره مننه په دوباره راغی ورور ته موږ سره ډېره زیاته مننه او په الله ګران شي قدرمن شي چې دومره په نیمو نیمو شپو باندې تاسو موږ یادوئ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدلله بالکل ټیک ټاک د خیره سره خپله پېژنګلو را سره وکړه ورور جان اول سر کې زه نور باچا خبرې کوم چې انور باچا که نور باچا نور بادشاه صاحب هرکلی راته وایو ستړي مشي راته وایو کیسه مو واورېده که نه او چې ډېره مزېداره کیسه وه ډېره زبردسته کوم یو کردار پکې ډېر ښه و یاره بس کردارونه خو پکې ټول ښه وه خو دا زامن او دا پلار او دوی بیا یو ځای شي جی دا بس په اخره کې ختم کېږي نه جی کوم چې مور پښتو کې هسې دا دغه چې کوم دی نعمت خان چې دی بل ملک ته وړېدلی دی هلته که نه او جی او هلته دی چې کوم دی د ریاست مسلم کې یو ډېر شریف سړی دی او په خپل کلي کې ډېر روانکاره دی هلته ډېر شریف دی هلته هم روانې کوي خو لکه جامه یې سپینه ده که نه
او جی نو دی به خپل بس یو انجینیر دی یو بار دی او پیسې نه راځي الا پکې وایي چې دروغ به راته څه ومنې که خو بس دغه شان چل دی په دروغو کې دروغ وایي په دروغو کې دروغ مې نه ولیدلي دا په هغه دروغو کې دروغ دي که نه دروغ دی ځان نه شریف سړی دی نه مولې جوړ کړی دی هلته ناست دی ښه مالدار په غریبانانو باندې د میاشتې چې کم دی 2.5 لکه روپۍ تقسیموي 12,000 زما خرچه ده بقایا په غریبانانو تقسیموم هسې که داسې په رښتیا وشي لکه په داسې وي که نه نو په دې معاشره کې او په دې ملک کې به څوک غریب پاتې شي بیا داسې نه جي بالکل خو د غریب څخه چمړه وباسي ډېره مننه د کال د راتلو په کال د راتلو یو جهان مننه ستاسو د مینې په الله ګران شي او خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ ډېره مننه جی وعلیکم السلام 0937 12 21 باندې یو 2 کارران اخلم د هغې نه پس چوټي السلام علیکم السلام علیکم جی خور مې څوک ته او د کوم ځای نه ده زینب وفا د کوواټ نه هرکلی راته وایي په کوواټ کې زمونږ د ریډیو وطن ریډیو FM 90.8 اواز څنګه دی فیسبوک په لیکه باندې څنګه و اواز صحیح صحیح او څه دی پکې خوښ شو په کیسه کې اوس هم واورېدل او سماسي کال وکړ او جبران منیرې تاسو سره دی صحیح ډېره مننه جی او جهان مننه ستاسو د مینې دا زموږ سره خور وه زینب وفا د کوهاټ نه و چې د فیسبوک په لیکه باندې پروګرام اورم د فیسبوک په لیکه باندې بهر ملکونو کې هم زموږ وروڼه چې کوم دی هغې پروګرام اوري ډېره مننه کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی دا خوږ ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی زور محمد یم په زیبات کالیشان هرکلی ستړي مشي درته وایو جي کیسې خو ډېرې مزیدارې تپوس کې د کردارونو که نه جي جی دا اور خو دا وایم د مازدي او د حیا صاحب په خبرو باندې مونږ اړو پوه نه شو چې هغوی څه وویل تاسو هغوی که تاسو خپل منځ کې یو بل ته پوه شئ دا کټ ډېر راته که نه جی او بله دا ده چې ما دا وایم چې دا دغه وشي صاحب دا کیسې خوښېږي خو دا چې د 3 کسانو باندې کېږي د خپل دغې نه ښه بني چې کردارونه هغه ده که نه زموږ سره یو پروګرام روان دی سمدستي باچا په هغې کې ډېر ښکلي کردارونه کېږي کردارونه د بېل بېل نه بله ډېره مزه کوي که نه سمدستي باچا پروګرام تاسو اورېدلی دی که نه هغه خو د ورځې که نه جي د ورځې بلکل جي ډېر ښکلي کردارونه یې پکې او بلکل هغه زوړ دربار چې څنګه به مخکې د باچا هغه که نه عمکه شان پکې هغې خپل پروګرام کوي پروګرام ډېر مزېدار دی چې دې وخت کې ته ورته نه اوري بل دې لپاره ما که دوباره نشر کېږي زیات پخې د ورځې بیا نور خلک به یې اوري که نه جي انشاءالله نه فیسبوک په لیکه باندې هم پراته وي هغه هم تاسو کتی شي او چې ډېر راته لکه خاص کسان دې لپاره څو کسان یو یعنې عام خو نه وي که نه هغه ناوخته ټایم دی جي جی جی نو دغه تجویزونه یې زمونږ وکړه چې دغه پکې ګڼو کسانو شي نو خبرې به صحیح انشاءالله په دې باندې مشوره کوو خپل منیجمنټ سره ښه ډېره مننه جی او جهان مننه ستاسو د مینې 0937 55 12 21 باندې آخري کارر ګورم چې دا زموږ سره څوک دی او د کیسې متعلق څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه الحمدلله بالکل ټیک ټاک وي د خیره سره اواز دوباره راغله او تاسو اواز ته دې څه مینوالو ته الله خبرې نه راځي چې چلو چې ټیک شي دا خبره دې خبره کې تاسو څه نه کوي د تکنیکی چارو واکمن لګیا دی اوس هم او زما په خیال چې اواز کټینګ کوي کنه موږ مینوال خبرې مو ورغله صحیح اوس نه درځي اواز او کټینګ راځي هدي باندې لګیا دی باران شوی دی موسم لږ خراب دی کنه نو کېدی شي څه مسله وي پکې ډېره مننه جی او جهان مننه ستاسو د مینې 0937 55 12 21 باندې ستاسو د مینې ستاسو د محبتونو هغه سلسله چې کوم ده هغه لا روانه ده خو دې وخت کې د وخت په تندي هم د چا خبره موږ ته 12 بجاوېدو واله دي ګرانو قدرمنو که ژوند وفا وکړه څاګانو به وفایي وکړه نو انشاءالله تعالی پر روانه ونې کې به بیا ستاسو کوربه سید عادل یو وارې بیا ستاسو سره حاضرېږي تر هغه دمه پورې کې د خولې نه مې څه داسې خبره وتلې وي چې ستاسو خاطرې به دلو شوي وي ستاسو زړه ته پې سازار رسېدلی وي د هغې دپاره غواړم د زړه له کومې نه ستاسو نه بښنه کوم هم ډېره زیاته مننه چې دا یوه ګنټه مو د وطن ریډیو FM 90.8 زموږ دا کیسه به درته وایم کې کیسه د مور ارمان لومبنی پاټ واورېدو
قدرمن اورېدونکو د هغه مینهوالو زړه له کومې نه مننه کوم کوم مینهوال چې موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې راغلل موږ ته د خپلې موجودګۍ احساس راکړو د هغوی یو جهان مننه او د هغه مینهوالو هم د زړه له کومې نه مننه کوم مینهوال چې زموږ خپرونه ډېر په خاموشۍ سره واورېده او موږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ومږی وساتله د هغوی هم یو جهان مننه او په تلو تلو کې د وطن ریډیو FM 90.8 د ټول منیجمنټ د ټولو همکارو د ټولو کوربنو خصوصا د سټیشن منیجر محبوب جبران بنیري صاحب او د هغوی سره د ټول ټیم د پروډیوسر صاحب او د نورو ټکنیکي چارو واکمنان چې کوم دي سټوډیو انچارج پروګرام انچارج د ټولو ډېره زیاته مننه کوم چې په خپلو صلاحیتونو باندې زموږ غږ ستاسو تر غوږونو پورې درورسوو ګرانو قدرمنو اورېدونکو دا د لکه نور کله په شان هغه زاړه درخواستونه پیغام ورته ځکه نه یم چې پیغام خو ډېر لوی خلک ورکوي او زه خو ستاسو د خپو خور یم نه یم خپلو بچو له په لاسو کې قلم او کتاب وله ورکوي د هغوی د لاسونو نشهیي څیزونه ټوپکې تماچې دا ترې واخلئ پر ځای ترې واخلئ په زور ترې والئ لاسونه وله وتروړئ خو په لاسو کې وله د یو روښانه مستقبل په شکل کې قلم او کتاب وله ورکوي دویم عاجزانه درخواست چې پښتو وایئ پښتو لیکئ پښتو لولئ او پښتو کوئ هم الله دې بیا راوله یاره الله دې بیا راوله یاره ماشوم زړګی مې درپسې جړا کوي نه او چې رخصت اخلې منګل راکه چې رخصت اخلې منګل راکه او چې پناه کېږي مخ راواړوه مینه او دا ته چې زه اخر به لاړ شي دا ته چې زه اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زما قدرمن اورېدونکو هم په دې ځای باندې خپل کوربه سید عادل له د ډېرو دعاګانو سره ورکړئ اجازت چېرته هم چې ښه د آباد و شر بریالي اوسئ کور مو ودان شپه مو په خیر خواږه خوبونه مو نصیب شه دلې الله په امان